تعریف نحو میرم کړای دا یغه د مفرد تعریف کړای د کلمې تعریف کړای خو هغه په فارسی کې کړای وای لفظ باشد یا لفظ صحیح ده تنها مفرد اسی وایي کنه چې دلالت کونه بر یک معنا دا معنا دی وزیاد خوش نو هغه لکه په فارسی باندې تعریف کړای د عربي کې کړای شی او شی ده خوش وي ځکه نه هو امر کې وای وان را کلمه نیز ګوند ته کلمه موي ځکه د کلمې او د مفرد ما بین کې ترادف نو برابر هر تقدیر کلمه چې کومه ده په لغت کې ما يتکلم به ته وای په اصطلاح کې لفظ نزع علی معنی المفرد هغه بیا په درې قسمه اسم فعل حرف خوش وي کلمه په لغت کې چاته وای ما يتکلم به ته وای بس چاته وای ما يتکلم به دا معنا دي شاده د کلمې دا مې ځکه درته ویل چې طالبان کله کله دي کې حیران دي وای لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ده وای کنه وای کلمه وای لا اله الا الله محمد رسول الله نو بیا چوکته وای کلمه خو دې ته وای چې دا یو لفظ د وزن بانه مفرد لپاره راغلی وي نو یله لا اله الا الله یو جمله ده محمد رسول الله بل جمله ده دوه جملې دي پکې نو څنګه دې ته کلمه وای کلمه خو دې ته وای چې په یو معنا دلالت کوي او دې کې غدمره معانی وي دا څنګه مفرد کلمه ده او شوي په دې باندې نو اسی تاسو د فهم لپاره درته هغه کلمه شرعي په معنا لغوي سره ده په معنا د ما يتکلمو به سره ده نو هغه ته چې کلمه وایي په معنا د ما يتکلمو به سمعنا انسان چې اول تکلم کوي باید لا اله الا الله محمد رسول الله وي دا کلمه خو ځان ته کلمه ده چې کلمه نحوي ده په معنا د لفظ موضع علی معنی المفرد او شو کلمه په لغت کې چاته وایي چې لفظ دا یو لفظ د چې وضع د معنا مفرد لپاره راغلی وشي وضع د شال لپاره راغلی د معنا مفرد لپاره په هر تعریف کې لا بدی وی دي جنس او فصل نه چې دا یو ویل چې لفظ دا لفظ جنس شامل سو موضوع تا مهمل تا مفرد تا مرکب تا حروف هجاء تا غیر حروف هجاء تا ټول ته شامل شو مرکبات کما کلامیه او غیر کلامیه ټول ته شامل شو دای چې ویلې چې وزعه نو په وزعت کې سره مولانا صاحب اغا الفاظ دغه حروف هجاء ټول وتل سو کو وتل حروف هجاء وتل ولی وتل اغا ځکه په یو کې وضع نشتا یو کې وضع لپاره دی بنا راغلی د وضع نشتا چې دا وزعه ویلې نو په وزعت کې سره یا د شي وای چې وزعه ویلې په دې وزعت کې سره مولانا مهمل وو وزعت کې سره سو کو وتل مهمل ځکه په مهمل کې څه نشتا وضع نشتا او دای چې ویل چې لمعنن حروف هجاء وسوتل په چا سره حروف هجاء وته ولی ځکه د حروف هجاء وضع شته چا ویل چې وضع نشتا وضع شته پکې خو د معنا لپاره وضع نه ده بلکې دغه وضع لغرض ترکیب ده د دې لپاره چې دنه بل کلمه جوړ شي واستشي وایخه نو لفظون په تعریف د کلمې کې څه شو جنس مفردات و مرکبات و موضوع محمل حروف او غیر حروف ټول ته ورغ او دای چې ویل چې لم وزع نو وزع یو فصل شو په دې ټکی سره سو قوت محمل وته سو قوت محمل ولی په یو کې څه نشته وضع نشته او دای ویل چې لمعنن په لمعنن ټکی کې سو قوت حروف هجاء ولی په یو کې وضع شته خو وضع د غرض د ترکیب لپاره د معنا لپاره الف با تا سا جیم د دې وضع شته خو وضع لغرض الترکیب ده د دې لپاره چې لدینه بل کلمه جوړ شي د معنا لپاره وضع نه راغلی الف با تا څه معنا لري او دای چې ویل چې مفردن دا بل فصل شو په دې سره اوتل ترنه مرکبات کلامیوي که غیر کلامیوي تام ناقص انشائی خبری ټول مرکبات ترنه وتل په مفردن کې صحیح مولانا سي اوس خبره دا وکي چې الکلمه په تعریف کې دا لفظون ټکی راوړی دا نو اولی وی وټی کې ترازه ولی ځکه دا تعریف ده او معرب موقوف وی په تعریف وضاحت دی تعریف موقوفی په وضاحت دی اجزاء دی تعریف باندې چې تا ته اجزاء دی تعریف نه معلوم تعریف معلوم ده بیا نو په تعریف سره معرب څنګه معلومه وي نو بیا خو جهالت راغی په تعریف کې نو وضاحت دی معرب موقوفی په وضاحت دی
وضاحت د تعریف موقوف په وضاحت د اجزاء باندې چې تا ته اجزا نه معلوم نو تعریف مجهول شو چې تعریف مجهول شو نو فكيف يعرف به المعرف نو په سره بسنګ معرف معلوم کی معرف خو معلوم کی چې دای معلوم دي دای انا معلوم کی چې دو اجزاء یو جز د اجزاء د تعریف نه لفظون دا نو زکه د تا شرح وای چې لفظون دا لفظ وضاحت ترته کو نو راځي خپل شرح ته لفظ په لغت کې رمی توای لفظ په لغت کې چاته وای رمی مطلق رمی توای سواء کان دی پم نوی ک دی غیر پم نوی لفظ وی ک غیر لفظ وی ځکه معنا لغوي عامه دی اصطلاحي نه نو لفظ په لغت کې چاته وای رمی توای رمی عام اگر رمی دی پم نوی ک دی غیر پم نوی دا رمی خلو باندې دا رمی او بیا لفظ وی او که غیر لفظ وی وزګورې د تدریق اسم جوړ کړي رمی بهم وی دی پم نه بهم وی رمی بم وی یعنی لفظ بی رمی بم وی او لفظ بم وی دې وایي ځکه لفظ خپل ما ته لفظ وی سبي رمی بوی او لفظ بهم وی یعنی رمی بم وی رمی بهم وی او دی فم نه بهم وی اغه موایا رمی بهم وی او لفظ بهم وی سبمی رمی بوی او لفظ بهم وی معنا رمی بوی او لفم نه بوی داسې رمی بهم وی او دی فم نه بهم وی مولانا صاحب او لفظ بهم لفظ بوی دی فم نه بوی موایا دسی لفظ تعبیر مکو رمی بوی او دی فم نه بوی رمی بوی او دی پم نبوی رمی بوی او دا تاس غړي وری وای ما وای کنه دا هغه مزه نه پکې کایله مسله په خپل رمی ده کنه یا دسی وای کنه رم لفظ بهم وی او رمی بهم وی ما ته وګ نشه لفظ بهم وی رمی بهم وی لکه ګور مولانا سي زي مثال درکما لکه تلفظ په زید قائمون باندې چې ته تلفظ په زید قائمون وکي چې زید قائمون دا سم ده رمیم ده کنه رمیم ده لفظ هم ده او کنه ودرېګا دا دواړه یو ځای کسنه رمی من الفم بوی او لفظ بوی دي شي وایي کنه یا دواړه یو ځای کنه رمی من الفم بوی او لفظ بوی نو لفظ بوی او رمی من الفم بوی شابسه مثال لك تلفظ په چا باندې نو تلفظ په زید قائمون باندې رمی من الفم ده او لفظ هم ده شابسه دواړه ده او رمی من الفم بوی خو لفظ به نوی لا اکلت التمرته اکلت التمرة ولفظت النواة ای رمیتها نو رمی من الفم دا خو لفظ نه ده عرب داسې کوي کجیره خولې ته واچي داسې وولي هغه دانه وولي کنه داسې انو روخوري نو رمی من الفم شوا خو څه نه ده لفظ نه ده اوس دواړه منطبقه رمی من الفم بم نوي لفظ بم نوي لکه لفظت الروح الدقیق لفظت الروحا ای رمایتها الکه جرندی وړو غرزولو نو اگر رمی من الفمم ندا لفظم ندا دوار نو درې قسمه شوګه هغه چونو ته ورته شور مکوي الا لا 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 ورته لاړ شي کمرو ته ورته ته چیغي بندي کمرو ته لاړ شي ورته الکه شور مکوي لاړ شي کمرې ته شور باندې کوي دلته تاسو پوه شئ دی باندې نو دا یو ټکی به کم کړو کنه خو واتی پرشو کنه رمی من الفم بوی او لفظ بوی لکه تلفظ په زید قائم صحیح ده رمی من الفم بوی خو لفظ بنوي لکه اکلت التمرته ولفظت النواته رمی من الفم ده حسنه ده لفظ نه ده کنه شی دی وشاړه او غم نه ده سم نه ده او دواړه نه ده سم نه ده
رمی من الفم بم نوي او سبم نوي لفظ بم نوي لکه لفظت الروحا ای رمیتها. وشو کنه مولانا اوس په دې باندې چا اعتراض کړی دی چې لفظ په لغت کې رمی ته وایي دا خو صرف وصف شو او الکلمه ذات دا. نو الکلمه مبتدا لفظون دا خبر دا، خبر حمل په مبتدا باندې د تحمل نه صحیح کیږي ولې حمل د صرف وصف په ذات راځي. حمل د صرف وصف په چا راځي ولې الکلمه ذات نه ده. او لفظ په لغت کې چاته وایي رمی ته وایي او رمی مصدر د خپل او مصدر صرف وصف نه لازم شو حمل د صرف وصف په ذات. حمل د صرف وصف په ذات ناجایز وي، حمل د ذات په صرف وصف هم ناجایز وي، حمل د صرف وصف په ذات هم ناجایز وي. حمل تقاضا د اتحاد کوي. دا ولی وای زکه دا عام وجه دا وای لکه ذات باندې ذات صادقيږي او وصف باندې لا ذات صادقيږي. نو حمل تقاضا د اتحاد کوي. ذات او لا ذات متباینین دي. او کلیغه طرفه وای وصف باندې وصف صادقيږي او په ذات باندې لا وصف صادقيږي. نو وصف او لا وصف نقیزین دي، اجتماع دي نقیزین دي. حمل دی وصف په چا یا حمل دی ذات په صرف وصف ولې ناجایز ده؟ اجتماع دي چا راځي متباینین. او حمل تقاضا د من وجه اتحاد کوي. دلته من کل وجه مغایرت او تباین ده. ځکه حمل د صرف وصف په ذات ناجایز ده. او منطقيان اسانه وجوي حمل د صرف وصف په ذات یا حمل د ذات په صرف وصف ولې ناجایز ده؟ ځکه ذات غالبا ده ذات د مقولې د جوهر نوي او وصف د مقولې د عرض نوي. د مقولات مابین کې تباین وي. نو حمل دی یو مباین په بل مباین راځي. حمل د صرف وصف په ذات یا حمل د ذات په صرف وصف ولې ناجایز ده؟ ځکه ذات د مقولې د چا نوي، وصف له مقولې د چا نوي، د عرض نوي. او د مقولات مابین کې سوي تباین وي. نو لازمي کې حمل دی یو مباین په بل مباین. وشو کنه مولانا؟ نو سوال می وسدا د چې لفظ په لغت کې رمی ته وایي نو بیا خو خبر حمل په مبتدا باندې د تحمل نه صحیح کیږي ولې حمل د صرف وصف په ذات راځي. نو په لحاظه په دې وجه باندې دا خبره کوي جامع مناسب جواب کوي وای لفظ په لغت کې رمی ته وایي خو د معنا لغوي نه نقل شوی ده ورلواره نقل شوی دا ابتداء ما يتلفظ به الانسان تا او یا په معنا د ملفوظ ګرځیدلای بیا نقل شوی ما يتلفظ به الانسان تا په یو صاحب وای یا لفظ ابتداء نقل شوی دا د معنا لغوي نه چاته ما يتلفظ به الانسان تا یا لفظ په معنا د ملفوظ ګرځیدلای لکه خلق په معنا د مخلوق سره بیا نقل شوی ما يتلفظ به الانسان تا. نو حاصل دی جوابدار اوت چې تا به اعتراض نه کولای چې لفظ په معنا لغوي سره ما اراده کولای زه لفظ په معنا اصطلاحي سره اراده کوم او ما يتلفظ بالانسان ذات کلمه ذات حمد ذات په ذات راغی دا سبب بخت دی کنه دا دغه دی دغه هغه دی کنه دا تاسو ملګری دی وی وای سم درس تر جک وی وای ویټه بوا ویډه بوا سم وډه بوا کسې ویلی بیا زه دروازه ما وصل تخبري کمرې ته ځه مړې وای خپلې کمرې ته ځه شیطانه پرېنک دې دلته واړه ها تاسو پوښتنه دې باندې دا وشوخه وجو مولانا نو جواب وشو چې علاقه تا به اعتراض نه کولای چې لفظ په معنا لغوي سره دلته وای لفظ په معنا لغوي نه د بلکې لفظ په کومه معنا سره د اصطلاحي ما يتلفظ بذات اخلاص شو. نو لفظ چاته وای ما يتلفظ به الانسان په لغت کې رمی او په اصطلاح کې ما يتلفظ به الانسان توای. وسوال وارد دا سوال په یو ځای باندې درې ټکي لري درې سوال دي به تاسو به لمبر په لمبر یادوي د شي په لمبر باندې په تکرار کې هم درته آسان وي. یو سوال هغه وشو چې لفظ په لغت کې رمی ته وایي او رمی خو صرف په وصف ده او خبر حمل په مبتدا باندې دلته حمل د صرف په وصف په چا راځي. نو جواب وشو چې تا به اعتراض نه کولای چې لفظ په معنا لغوي سره وایي دلته لفظ په کومه معنا سره ده لفظ د رمی نه نقل شوی ابتداء ما يتلفظ وتا او یا لفظ په معنا دی ملفوظ ګرځیدلای بیا نقل شوی ما يتلفظ به انسان وشو. دیم چې کومه دا بیا بل اعتراض وسواري دي چې ها لفظ نه مراد اصطلاحي معنا ده چې ما يتلفظ به الانسان چې په د باندې انسان تلفظ کوي. نو له تعریف د لفظ نه د خارج سو منوي اغه ضمیر چې مستتر د په پیل کې په ضربه کې چې کوم ضمیر مستتر دغه ته منوي وایي
زیدون ضربه زیدون چرته ونه وای ضربه زیدون د کلی زید خو فاعل د پیغه بیا ضمیر نشته زیدون ضربه نو زید مبتدا ضربه څنګه دی فعل ماضی معلوم ضمیر پکې مستتر دا چې معبر د په هو سره هغه ته منوي وای نو په ضربه کې چې هغه ضمیر د چې هو دا هغه ته منوي وای ولې د لفظ نه ساقط د خو په نیت کې مراد دا ولی په نیت کې مراد د زکه تعویل دي چې کله یو جمله خبر جمله واقع کیږي عائد پکار وي کني پکار نو په ضربه کې بسوي بل ضربه پیل د پیل پر فاعل پکار وي مسند له پکار دا نو هغه په نیت کې مراد ده نو هو ضمیر شته پکې واسمو لاره سه هغه ته ټول دنیا لفظ وای خو ستا تعریف نو ته شاملېږي ځکه پیغام باندې تلفظ نکېږي چیرته ما تلفظ کړی د زیدون ضربه کله شته اچنی ته طالب ضربه ویلی و ضربه په ضمیر مستتر هغه هو وای مولا صاحب دا مستتر سمانه وای پټ خو وای ضربه هو دلته کې پټ دراغه کور دراغه د سپ کې ګراو الته طبعا الته د سله کې د اتفاقی وای په منطق کې وځو اتفاقا الته دلته سوره وشو کې الته پیغبل صفحه کې هو لیکلی وځي غته ورو هغه دی هو خود وسترګي وی کنه نو دا ورته وای دا چنه وای دا برګي سترګي وکړه وای دا ته کې پټ وی ودې ځنی ضربه په سیمه شي ګراولې یالته بیا هو راو باسي وځي دی باندې نظر به نو هغه وای مولانا صاحب ترینو ځکه پیغام دي تلفظ نه کی عمدہ سے مولانا صاحب د تعریف د لفظ نه دي مهملات وتل ولې ځکه متبادر دي ما تلفظو به نه هغه لفظ نه مراد لفظ موضوع ده او مولانا صاحب دلته سوق ترینو وته مهملات وتل متبادر د لفظ نه کوم لفظ ده او تا سوق ترینو وته او بل متبادر د لفظ نه بل لفظ مفرد وي او ترینو وتل سوق مرکبه دقه اعتراضونه دي په نو دای راولاړیږي ستا شرحه په دې کې تعمیم کوي په تعریف کې دي وایي چې لفظ په اصطلاح کې ما تلفظ بالانسان ته وایي سواء كان حقیقتا او حکما مفردا كان او مرکبا موضوعا كان او مهملا لفظ چاته وایي ما تلفظ به الانسان ته وایي بیا سواء كان حقیقتا وی لک زید باندې یا لک په هو باندې چې تلفظ وکما او دسی وایم چې هو قائمون هي قائمه دا وس حقیقتا تلفظ به باندې وک یا حکما لک منوی یا مفرد وی لک زید یا مرکب وی لک الحمدلله یا موضوع وی لک زید عمرو بکر یا مهمل وی لک جسق دایزن تقسی ټول ته ورته صحیح مولانا تاسو پوښی کنه شوي وس اعتراض دا واردېږي معترض راولاړېږي اعتراض کی چې د منوی ته چې کوم مستتر د په ضربه کې دی تلفظ ولې وای معنا ورته وای صورت وای معنا ورته وای چاته هغه منوی چې په ضربه کې مستتر د نغته بیا لفظ ولې وای چې دومره تکلیف کوي خو صورت وای معنا وای معنا هغه توای چې قصد کیږي د لفظ نه او لفظ ورته وځه شوی وي دا قصد کیږي نه د لفظ نه او لفظ نه ورته وځه شوی اعتراض واردېږي وای ولې نه د وځه شوی ولې دا هو ولې ضربه کې چې کوم مستتر ده دغه لپاره دا هو وځه شوی ده کنه صحیح ده او دا قصد کیږي لدی هو نه هو ورته وځه شوی ده کنه وای نه دی هو وځه نه ده ورته راغلی هو په استعاره ورته غوښتل شوی ده سمانا اغم لفظ ده او دا هو ضمیر منفصلم دا لفظ ده خدا لفظ دیغه لفظ لپاره په استعاره غوښتل شوی ده ولی دیغه نه تلفظ نه کیږي او په دې تلفظ کیږي نو په لحاظه دا تلفظ چې به باندې کیږي دا په استعاره وغوښته دیغه لپاره چې دیغه باندې تلفظ نه کیږي ونه شي په دې باندې نشوي په لکه څه الکه دا منوي معترض سو وای چې دې ته سو وای معنا ورته وای چې لفظ ورته وای اسیم تلفظ نه په باندې کیږي معنا ورته وای کنه وای معنا نشه مته معنا هو قصد کیږي د لفظ نه او لفظ ورته وځه شوی وي او د دې لپاره څه نشته وزن وای ولې نشته وزن تشته کنه دا هو ضمیر نه ورته وځه شوی نو هو ضمیر نو ورته وځه شوی دا کنه دی اغه لپاره چې په ضربه کې مستتر ده نو مونږ وایو چې نه هو ورته وضع نه ده هو په استعاره غوښتل شوی ده دی اغه هو لپاره چې په ضربه کې مستتر ده ولی لغه مونږ تلفظ نشو کولای نو عرب راولګي د ضمیر منفصل چې هو ده دی اغه متصل مستتر لپاره په استعاره باندې وغوښته ځکه مجبور یې پیغام باندې تلفظ نه کی خو شوي په دې باندې اوس بیرته معترض راولاړي اعتراض کوي چې دومره لوی لانجه کوي
نو څه دلیل لري چې دا لفظ ولې قصد کیږي نه دي چانه او ځان ته ده لفظ ورته وضع نه ده لموت الکه دا حکمی په دی وجه ورته وایي چې دا له قبیله دی صوت او دی هغه نه ده د حرف او دی صوت نه حقيقي لفظ ورته وایي چې له قبیله دی حرف او دی صوت نه وي او کوم هو چې په ضربه کې مستتر ده د قبیله دی حرف او دی نو چې دی حرف او دی صوت نه ده نو لفظ ولې ورته وایي لفظ او صوت يعتمد على المخارج ته په عرف کې دا عرفي معنی ده دا خلک چې کوي لفظ چاته وایي حرف صوت يعتمد على المخارج دا یو صوت دا چې لخلینه وزي او اعتماد په مخارجو کوي ګوره اوازم کومه اعتماد په مخارجم کوم الحمد اعتماد په مخارجم کومه اوازم وباسمه نو په عرف کې مولانا صاحب لفظ چاته وایي صوت خو یوازې صوت نه دا نه صوت خو سره الاعتماد الحمدو دی صوت سر اعتمادم په مخارج باندې وشي نو دغه هغه د لفظ ده نو په لحاظ لو لفظ خو صوت يعتمد على المخارج توي هغه له قبيله دي حروف دي چانه دي اصوات نوي نو چې دا دي حروف دي اصوات نه ده نو څه دلیل لري چې دا لفظ ده وای اجرا دي احکام دي لفظ په باندې کیږي ولی ذکر مسند الیه واقع کیږي دای ذل حال واقع کیږي دای مبدل منه واقع کیږي نو په د باندې احکام دی لفظ جاری کیدل نو زکه می د باندې احکام دی لفظ په جاری کیدل نو زکه می د باندې اطلاق دی لفظ او کاوزوای مچ دا لفظ دا پونه شوي په دې باندې نو معنا نشه مرتبیلې ولی زکه دای قصد کیږي نه دي چانه لفظ نه د وځه شوی دی د لپاره او کته چې لفظ وځه شوی نه په استعاره باندې وختل شوی خبیا چې د حروف د اصوات او قبیلې نه نو بیا ولې لفظ ورته وای خو احکام دي چا په باندې جاری کیږي زکه دې طرف او مولانا صاحب دا سوالونه مولانا صاحب لیک ځان سره غوږی ښه بیا بیرته رامات کومه چې دا یو ټکی وای بس ښه اوس بیا مولانا صاحب په دې باندې اعتراض واردېږي چې تعریف د لفظ نه دي چې ما تلفظ بل انسان دا هغه محذوف وته سوکتري نه وته مړه دې ما جب کې بیا هغه اتراو د اپین شابه نری قسم خدای چې ماشاءالله ورو مولانا زید ضربه کې شکر برکسر گئی دا کنه دا بچا کې پټه ضربه کې صحیح ده مولانا ها او وس دې وان واسال القريه تكوان اهل القريه صحیح مولانا وس دا اهل چې د قرآن کې واسال القريه دا اهل محذوف دا دې ته منوي نه ویل کیږي او په ضربه کې چې کوم هو دا یو ته منوي وایي دی منوی او دی هغه په مابین کې صفر د ان شاء الله په نحومیر کې براشي درته دی محذوف دوار عدم ذکر غیر مذکور محذوف تم غیر مذکور وای ها او منوی تم غیر مذکور وای دوار غیر مذکور دي هغه محذوف چې کوم د اهلو دام غیر مذکور ده او په ضربه کې چې هو د دام غیر مذکور ده دوار غیر مذکور دي فرق څه ده وای مولانا سي دا محذ په اعتبار بنا ده قطع نظر دی ثقل او دی عدم ثقل نه که په لفظ کې ذکر شي د نه ثقل نه لازمیږي بلکې دای په لفظ کې وجود نه لري محض په اعتبار د معتبر بناوي دغه منوي وای او دا بل چې کوم دا په لفظ کې حصہ لري د خودي ذکر کولو نه په لفظ کې ثقل لازمیږي نو د کوم لفظ د ذکر نه چې په لفظ کې ثقل لازمیږي یغه ته محذوف وای او کوم چې ثقل او عدم ثقل لحاظ نه وي محض په اعتبار د معتبر باندې بناوي یغه ته منوي وای ورته دې باندې دې کې د ثقل او د عدم ثقل خبره نشته په محذوف کې د چا خبره وي دا لفظ وای په دې باندې ثقيل او حذف شو دا پلانې داسي او حذف شو نو دیغه د ذکر نه ثقل لازمیږي او منوی دي ته وایي چې د ذکر نه ثقل نه لازمیږي بلکې محض په اعتبار د معتبر باندې بناوي دي ته سوایي منوی وایي نو منوی ځان ته شي سو محذوف ځان ته شي سو نو دغه محذوف ترې نه خارج اهلو ولی دا اهلو ټکه چې په قران کې محذوف دا واسال اهل القريه نو دا اهل لفظ ده که غیر لفظ ده او تاسو تعریف کړي يتلفظ بالانسان په دې باندې تلفظ نو تاسو جواب وکیا چې یو بل ټکی د پکې په جميع الاحيان یا په بعض احيان کې نو لفظ په اصطلاح کې چاته وای ما تلفظو بالانسان مفردا كان مرکبا موزنا كان مهملا بل ټکو کې مفردا كان مرکبا حقیقتا كان او حکما
او مولانا صاحب فی جميع الاحيان او فی بعض الاحيان. هلکه په کل احیانو کې نه د په بعضو کې دا اوس مې تلفظ وکړه کنه واسال اهل الارض هم مې وکړه کنه بس وشو. بیا اعتراض په وریدي چې هلکه کلمات الله ترې نه ووتل. کلمات دی الله چې الله وضع کړي دي او هغه کلمات دی ملائکه چې هغوی ویلي دي په صفت حسن او حسین رضی الله عنهما کې چې ان فی الجنة نهرا من اللبن لعلی وحسین وحسن. ان فی الجنة نهرا من اللبن لعلی وحسین وحسن. صحیح مولانا دی باندې چا تلفظ کړی ملائکه موږ راغو ولې تا انسان پکې راوړی دا او کلمات دی الله تعالی ما تلفظ بالانسان دی الله کلمات دی دی ملائکه او کلمات دی ملائکه او کلمات دی کې تلفظ بالانسان دا نو تاسو په تعریف کې انسان راوړی دا نو دی باندې انسان تلفظ نه کوي دا ملائک کلمات الله دی او کلمات دی ملائکه دی او کلمات الجن قبر حرب بمكان قفر ليس قرب قبر حرب قبر. هغه حرب امیه چې مرداس اسلامي دواړه روانو اعکاس میلې ته چې هغه زنګل ته ور واچو پیغه کې د پیریانو بچي واغه وسوځیدل بیا یو پیری आवाज پو کدی مرش چې کله مرش بیا په دشت بیابان کې خخ کا وارثانو بيدای طلباو پیریانو आवाज پس شروع کړي وای قبر حرب بمكان قبر دی حرب امیه قبر داسې جای د قبر لا ماء ولا کلا په دشت کې خخ دا نو واخښتا شین بوټه استا نو بوستا او داسې جیم خخ کړی لیس قرب قبر حرب قبر دی حرب امیه دی قبر فاته بل قبرم نشته یوازې خخ کړی دا نو دغه دی پیریانو ژبه ده او دا کلمات دی جن دی کلمات دی ملائکه کلمات الله او تا په تعریف کې لوي دی تلفظ بالانسان او دا قبلی دی تلفظ بالانسان نه دی نو مونږ وایو په جميع الاحیان او په بعضها یا دا څه ټکه پکې ولګو چې من شانها ايو تلفظ چې له شان دي الفاظ سره دا وی چې پیغمبر انسان څه کوي تلفظ کوي ولا شک چې دي له شان سره دا ده یا الله کلمات باندې ملائکه او کلمات دي پیریانو د دې له شان سره دا ده چې انسان تلفظ کوي باندې پوره شو دې باندې خلاص شو ذاتي خبره وشو کو شو وس اعتراض یو وړوکه اعتراض پوک چې مولانا سي په کار دا د یو بل قید بدیم لګولې وو چې دوالي اربعه وتلی وي ځکه دوالي اربعه خطوط دا خطوط کی دا خطوط دا دلالت په الفاظو کوي الفاظ دلالت په معانی وي نو تا به یو ټکی پکې لګولې وي په تعریف دي چا کې چې څوک وتلی وي دوالي اربعه ونه شو دی باندې دوالي اربعه نو تاسو وایي چې هغه سره پکې داخل نه دي هغه چا ویلي چې په لفظ کې داخل دغه ته الفاظ ویلي دي او مسلمان دوالي اربعه ته څوک الفاظ وایي دی دال دی په الفاظ باندې خو خپل الفاظ دوالي اربعه خطوط دي دا دال دی په الفاظ باندې د څه شی سی ولي کې دا په دال باندې دال ده د څه چې ولي کې دا په لام باندې دال ده د څه چې ولي کې دا په الف دال ده چې د څه ولي کې دا په جیم دال ده نو دی دال په الفاظ دی او دی تخپل الفاظ نو دال سره په لفظ کې څه دي نو شی به کله خارجي نو چې مخکې داخل نه دربه ویلي خارجي وتلای د مړات چې بهار د مدرسې نه بهار ګرځي نو سیکو مدرسې نه بهار د نور به په څنګه بهار اسی با شی وتلای ورجه به دی باندې خطوط دي اشارات دي اشاره او دلالت کوي په یو شی باندې اشارات دي شا دلالت ګوره دلالت کوي په یو هغه باندې مولانا صفیغه باندې د سر الفاظ دي نو شی والا خارجي چې ور داخلي هوندا سي مولانا سي عقود دي هغه عجم دي عقد د دې بندونو توای د خپل علی حساب سلور ورځې دا علم کیږي ډیر کم د خوري خمه زیدار علم ده په دې هغه باندې مثلا دا په یو 50 کې په 350 دلالت کوي د سي چونی سي په سو دلالت کوي دا خپل هغه دي دا عقود باندې علم عقود ولا خپل په ډیر کم علم دی سلور 50 ورځې ده خپل په داغه باندې خلو نه خوځي خدای څخه په دې هغه باندې په دې بندونو باندې حساب کوي چې د شیونی سي یو عدد باندې دلالت کوي او چې د شیونی سي په بل دلالت کوي دا دې خپل کار ده خدای داخل دې پاره کې نسب اصلي چې په لارو کې درولې دي او دلالت په طریق باندې کوي په احوالو دي طریق باندې کوي پوه دې باندې نو هغه چې کوم د سره په لپس کې داخل نه دي نو ولي خارج وس اعتراض واري دي
چې لکه دا کتاب ماخوذ له مفصل نه جار الله زمخشري کتاب او مفصل کې لفظتون ویل دي، نو دای ولې دومره بدمعاش ته چې لفظتون نه وي وایله کدی وجه په وجه کې د دغه خپل رايه ده یغه وحدت قصد کړای د په دې لفظ کې او ماتین څنګه د قصد کړای وحدت نه نو په دې وجه باندې عبد الله په هند علمیت کې په نس دي جار الله زمخشري باندې وتلای د عبد الله په هند علمیت کې مفرد نه په مرکب کې داخل ده ولی معرب د په اعرابین سره دو لفظونه دی پکې او د ویل لفظتون یو لفظ بوي او د ماتن په نسبت باندې عبد الله په هند علامت کې په مفرد کې داخل ده ولی جز د لفظ دلالت په جز دی معنا باندې نه کوي ځکه عبد الله په هند علامت کې دلالت په حیوان ناطق کوي مازه تشخص کې په بل چای کوي تاسو ته مې دي کنه عبد الله په هند علامت کې چې د چا لپاره علم واخلي نو عبد الله په چا دلالت کوي حیوان ناطق مع هذا تشخص باندې او خپل معنی عبودیت او الوهیت ته پیغه دلالت کوي نه کوي دا معنی بغیر مقصود وي بلکې معنی مقصود په دې چې معنی عالمی ده ولو که په لفظ کې مرکب ده خو په نس د ماتن باندې په لفظ کې افراد نه د پکار بلکې معنا کې به افراد وي او په معنا کې مفرد چې کومه د ورسته بدر تراسي چې جز د لفظ دلالت په جز دی معنا نه کوي مفرد دی ته وایي بیا که لفظ لپاره جز نویم ټیک ده معنا لپاره جز نویم صحیح ده جز د لفظ دلالت په جز دی معنا باندې نویم صحیح ده معنا مقصود نویم صحیح ده دلالت مقصود نوی هم صحیح ده نو عبد الله په هند علامت کې حیوان ناطق په هند علامت کې اے الله کلمه حمزه دی استفهام زید دا ټول په مفرداتو کې داخل شو زید مفرد شو الله مفرد شو حمزه د استفهام مفرد شو عبد الله په هند علامت کې مفرد شو حیوان ناطق په هند علامت کې ولو که په لفظ کې عبد الله کې دوه لفظ دي څو کلمې دي په عبد الله کې حیوان ناطق کې څو کلمې دي نو ماتن لفظ ته ګوري نو هغه کوم منطقي دي چې د معنا ته ګوري نو په لحاظ عبد الله په هند علامت کې په نسبت ماتن باندې په مفرد کې داخل ده او په نسبت جار الله باندې مرکب کې داخل ده ولی غلب زتون ویلي د لفظتون کې د تاج وحدت لپاره ده لکه څنګه چې معنا یې ود نو نفس به هم یوي نو عبد الله په هند علامت کې دا به داخل نه په مفرد کې دغه په نسبت باندې په مرکب کې داخلي او د ماتن په نسبت چا کې داخل ده مفرد پکې څه پوه نشو سوال څنګه واردېږي چې ماتن ولې بدمعشي کوي جار الله زمخشري مفصل کې څه ویلي دي لفظتون دی ولې لفظتون جواب می درته وکړ چې هغه کډیر چې خپل رايه ده هغه وحدت نه قصد کوي هغه جار الله زمخشري وحدت قصد کوي او د ماتن په نسبت باندې دا وحدت نه قصد کوي نو چې وحدت نه قصد کوي نو ټیک ده کنه په لفظ کې وحدت نه قصد کوي اته که واحد په لفظ کې او که دوه کلمې وي مرکب هیڅ پروا نه لري خو معنا ته ګوري او هغه د لفظ په اعتبار باندې افراد وایي چې په لفظ کې به مسلم افراد وي نو عبد الله په هند علامت کې په نسبت ماتن باندې په مفرد کې داخل ده که په مرکب کې افرین او په نسبت جار الله زمخشري باندې مرکب کې داخل ده پوي ښه نو مولانا صاحب دا خبره شو وس اعتراض دا باندې دي چې مطابقت خو نه راځي جار الله پرې ده هغه دا ګناه کړی وي نو تا ته په کار د ماتنه چې باید لفظتون دی ویلي وي ځکه د الکلماتو په اخر کې تار غلي د لفظتون کې بدیم تار غو په مابین مبتدا خبر کې مطابقت ضروري په تسنیه او په تذکیر کې او دلته خو الکلمه مؤنثه ده او لفظ څه ده مذکر لفظ مذکر ده لفظتون په کارو اته به د مبتدا خبر په مابین کې سره غلي وي مطابقت پر په دې پوښتنه نو تاسو به جواب وکیا چې مطابقت ما بین مبتدا او خبر کې دا مشروط د پچن شرایط سره یو په یو کې دا د چې خبر به مشتقی وي خبر بسوي مشتقی به وي خبر به مشتقی وي او دلته خبر چې کوم دا خبر به مشتقی وي یا به اسم جامد او دلته خبر چې کومه ده هغه مشتقی نه دا لفظون دا وصف دا مصدر صيغه ده مصدر مشتقی به لکه زید قائم زید ودا قائمون چې کوم ده دا مشتقی ده نو یو شرط کې دا چې خبر به مشتقی وي او دلته چې کوم د خبر نه د مشتقی خبر څه ده هغه مصدر ده صرف یو وصف ده نو شرط نه ده بل شرط کې دا ده چې خبر او مبتدا دوی مابین کې مطابقت ال ضروري وي چې دواړه اسم ظاهر وي اعتراض نه واردی کې په هي اسم و فعل و حرف باندې ولی هي مبتدا ده او اسم و فعل خبر ده اسم و فعل و حرف ده خبر ده او دلته هي مبتدا ده مبتدا اسم ظاهر ده که ضمیر ده نو یو شرط پکې دا ده چې مبتدا خبر به دواړه اسم ظاهر وي او بل شرط پکې دا ده چې خبر به حامل وي ضمیر دی مبتدا لره که حامل نو ضمیر دی مبتدا لره مطابقت نه ضروري نو اعتراض نه واردی کی په سقرو
جورو ماها ممتنعون باندې. ولی ممتنعون کې دې ته ضمیر نه راځي، ممتنع کې ضمیر صرف ته راځي، د ممتنعون ای صرف دې ته ضمیر نه راځي. اوس که دې ته ګوري مولانا صاحب بیا دلته ممتنعون نو پکار او دلته وایي ممتنعون، نو هغه وایا خبر بسوي زینبو دا هم مؤنث دي ممتنعتون پکارو، مونږ وای خبر د حامل نه د ضمیر د مبتدا لره اله مطابقت ضروری ده چې خبر حامل وي ضمیر د مبتدا لره. بل شرط پکې دا ده چې دا به د خبر به داسې صفت نه وي چې مذکر او مؤنث دواړه پکې شریک وي، دواړه علی السوی وي پکې، لکه فعیل چې په معنا د مفعول سره وي، تا په مراح کې ویلي چې الته مذکر او مؤنث دواړه پکې شریک دي، لکه جریح په معنا د مجروح سره، امرأة جریح رجل جریح، داسې صفت کراغلی وو چې هغه کې استوا او په مابین مذکر او مؤنث کې بیا په مابین مبتدا او د خبر کې مطابقت نه ده ضروري. بل شرط پکې دا ده چې خبر به مستعمل اسم تبذیل په من سره نه وي، خبر به اسم تبذیل مستعمل په چا سره نه وي. نو الصلاة خیر من النوم باندې اعتراض نه واردېږي چې وستو چې الصلاة خیرة من النوم ولې نه ویل کېږي، دلته خبر صيغه اسم تبذیل، خبر به اسم تبذیل مستعمل په من سره نه وي. بل دا چې خبر با صفت خاصه د مؤنث نه وي، نو احتراز نه واردېږي په الامرأة حائزون باندې اعتراض نه واردېږي. ولی حائز مذکر ته ورځي نه، حائز چې کوم دا صفت خاصه دي چا لپاره ده، د مؤنث لپاره ده، نو خبر با صفت خاصه. نو دا شپږ موازی دي، په دې شپږ موازیو کې یو شرط دا د مولانا چې خبر با سوي مشتقی بوي، او دلته خبر څه ده مشتقی، صرف وصف د مصدر د قبل شی ده، دلته مطابقت ته کمل پوز راغلی وای یا لافظ وای مشتقی وای بیا ودی ویلو چې مطابقت ته ده، لفظ مصدر ده. ګوره ورته وشو مولانا سي صحیح شو. نو اندی وای الکلمه لفظ وجع لمعنى المفرد. نو ګوري مولانا صاحب لفظ کې مس خبرې درته کړې وي دا اجمالی ورته وګوري. نو لفظ په لغت کې چاته وای رمیتا، اول می دا خبره کړې و درته چې کلمه په لغت کې وای تکلم به ته، په اصطلاح کې لفظ وجع لمعنى المفرد ته وای. په تعریف کې رابطي دي جنس او فصل نه چې دا ویل چې لفظ دا جنس شو، مفردات او مرکبات دا ټول یې هغه ته ورغله، موضوع مهمل او حروف هجاء ټول ته ورغی چې دا ویل چې وزعه په دې وزعات کې سره مهملات او تل معنی کې سره بیا حروف هجاء او تل، او مفردات کې سره مرکبات مطلقاً او تل کلامی وی که غیر کلامی وی تام وی ناقص وی ټول وتل. وس لفظونه ویلې لفظون په لغت کې رمی ته وای، رمی بیا عام ده لپم نوی کدي غیر پم نوی لفظ وی که غیر لفظ وی، بیا پیږي کې غدري احتمال خو یاد دي درته چې رمی من الفم بمی لفظ بمی لکه تکلم په زید، او رمی من الفم بمی او طلب هغه بنوی لفظ بنوی لکه اکلت تمرته، او نه رمی من الفم او نه لفظ وی لکه او لفظه الروحه. دغه نو اعتراض ورته چې لفظ رمی ته وای نو بیا خو حمل د صرف وصف په چا باندې راغی ذات باندې. نو د جواب کو چالکا دته معنا لغوی نه ده مراد، دته معنا اصطلاحي ده. نو لفظ یا ابتداء نقل شوی د چاته او یا یو لفظ معنا دی ملفوظ ګرځي بیا معنا دی ما تلفظ ویني. اوس اعتراض ورته چې توای چې لفظ اصطلاحي ما تلفظ بین انسان توای، نو له تعریف نه دی منوي وته، مرکب وته، مهمل وته، او سره لدينا لفظ ټول ته ورزي. نو دای جواب کوي چې تلفظ بالانسان عام ده سواء كان حقیقتا وی که حکمن وی، مفرد وی که مرکب وی، موضوع وی که مهمل وی. نو په حکمن ټکی سره منوي مراغی پکې الکه غولي حکمی ده وای ځکه قبيله دي حرف او دي صوت څخه نه ده. نو اعتراض واردېږي چې قبيله دي حرف او صوت نه ده، نو صورت وای معنا ورته وای، دی وای معنا ورته ویل شم ولې نشم ورته ویل معنا خو دې ته وای چې دل پاره لفظ وزه شوی، او کته وای چې ولې دی هغه منوي لپاره چې په ضربه کې هو ده دیغه لپاره هو وزه شوی ده ها پرین وزه نه ده ورته شوی، هغه مونږ په استعاره راغوښتای ده. نو چې الکه اعتراض واردېږي چې نو بیا څه دلیل لري چې قبيله دي حرف او صوت نه ده، نو بیا څه دلیل لري چې دا لفظ ده؟ نو څه جواب وکړو چې په باندې احکام دي چا جاری کیږي د لفظ مبدل منه واقع کیږي، ذوالحاد واقع کیږي، مسند له واقع ده. وجه مولانا صاحب بل اعتراض واردېږي چې محذوف وته، ولی محذوف هم يتلفظ بین انسان نه ده. نو موږ جواب وکړو چې الکه اعتراض بین انسان عام ده ها په جمیل احیان وی. نو کلمات الله وتل کلمات دی ملائکه او کلمات دی جن وتل، نو څنګه جواب وکړو؟ په کل احیانو کې وکړو یا من شانها ایت لفظ، شان سره دا وی چې انسان پیغمبر دي سنت او له شان سره دا چې تلفظ کوي. نو کته اعتراض وکړي چې بیا د شی یو لا ټکای په کارو چې دواله 4 وتلی وای، نو څه جواب وکړو؟ مخکې نو ورته دی افرین
مفصل نه دی ولی عدول کو مفصل لفظتون ویلی دی تاولی لفظون ویلی جواب څنګه یو قصد وحدت کړی دا ماتن قصد چا نه ده کړی وحدت نه ده کړی نو ثمره دی خلاف پچا کې ظاهر شو عبد الله په هندي علامت کې پنځ د ماتن باندې دا مفرد ده او پنځ د جار الله باندې مرکب ده ولی اغلب زتون په لپس کې بم وحدت وي او دای په لپس کې وحدت نه وي نو معترض وایي چې لکه بیا بنا بر هر تقدیر مطابقت خو به دي کړی یو کنه ځکه دلته د مبتدا خبر ما بین کې په تذکیر او تانیث کې مطابقت ضروری ده نو مونږ جواب وکړو چې غل لپاره شپږ شرایط دي یو شرط کې دا ده چې خبر به مشتقي وي او دلته خبر سنه ده بلکې خبر مصدر ده او صرف وصف دلته مطابقت نه ده ضروری وجمولا ناصر هغه شپږ جینو خدای ته یاد شو بس ته دومره نور بسبا توزعا لمعنى مفرد او بل پکې وهي اسم وفعل باندې به ودرو ثبات به ان شاء الله العزيز بیا ما خستنی ک سحر وی وهي نبيات کلام پوری به ان شاء الله العزيز وایو ها او سبحان او احتمال لري چې ټول تر الکلام پوری درته وایم دا احتمال له هم ولري ځکه هغه ګران جینه بس وضع ده وضع پکې اسانه ده دومره مشکل نشته پکې لمعنی نه اسانه ده مفردین ډیر مشکلات پکې نشته صحیح جو مولانا دا مې صرف دا ویل چې ملا یدرک کله لا یدرک کله ځکه په یو شی